الحمدلله دا مخکم یو کورو اوس پم یو کور وي مخکم زمونږ یو خاندانو د یو کور خلک یو اوس پم د یو کور خلک یو ان شاء الله العزیز اتفاقا راشي د دوه ورونو راځي منځ کې زمونږ د دې مسلې تقریبا 34-33 سال شو او د کې ډېرو خلکو هغه هلې ځلې کړې وې جرګې پکې کړې وې موږ د هغې ته هم دعاګانې کوو او خاص کر زمونږ ماماجي ګلشن علي باچا چې زه وایم ما هر مونځ کې چې کله دې خبرې نه خبر شوم چې هغوی موږ وبخلو ټولې وبخل نو په هر او وصیت یې وکړو چې ما بخلي دي دوی نو زه په هر مونځ کې هغوی ته دعا کوم په تهجدو کې ورته دعا کوم چې یا الله زمونږ ماماجي له ګلشن علي باچا له جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. ګلشن علي باچا زامنو سید امتیاز علي باچا سید عرفان علي باچا چې کم د جرأت کم د بهادرۍ او کم د ارت سینې د فراخ زړه نه کم کردار ادا کو دا واقعي چې د ستاینې وړ دی دا د ټول عالم دپاره یو سبق دی چې راځئ چې کینو او دا ورورولۍ قایم کړو دا شخړې ختمې کړو په دې ملک کې امن راولو په دې ملک کې خوشحالي راولو د خپلو کشرانو د لاس نه ټوپک واخلو قلم وله ورکو هغه د پنجابي مثال چې پنجابي کور جوړوي نو بره پکې پښتون پکې بره برج جوړوي چې ما باندې به دشمني راځي او پنجابي ګراج جوړوي چې ماله به الله موټر راکوي زه په دې کې موټر ودروم نو راځئ چې یو شو او د ملک نه دا فساد دا جنگ شر دا نشې دا ختم کړو. زه د خپل رور امتیاز علي باچا د خپل رور عرفان علي باچا موږ د دوی ډېر زیات شکر ګزار یو چې دغه مظاهره وکړه او دا سینه فراخه کړه دې کې ډېرو خلکو منډې والي دي موږ هغې ته دعا ګویو چې الله تعالی د هغې له د دې سیله ورکړي. زما نوم امتیاز باچا دی او د ګلشن علي باچا زوی یم او د بابړ اوسېدونکی یم. دې کې یو کس وفات شوی زه پکې پخپله زخمي یم خو چونکې دا زما پلار د وفات کېدو کې دا نصیحت وکړه چې دی ما فی سبیل الله ټول دا رفاقت زما وخېرې دی پکې ټولو زما د یوخیانو د ملګرو دی پکې ټول کوششونه کړي خو چونکې د هغې باوجود زه د دیم شکر ګزار یم چې الله پاک زمونږ د هر یو کار په خیر سره ختم کړه. زه په دې شکر ګزار یم او د خپل الله نه لاک لاک شکر کوم چې زما پلار دی فی سبیل الله وبخل. رفاقت علي نور الله جي صاحب شیر زما خویان دي زاهد امزه بجي صاحب مفتی صاحب لکه دا ټولو پکې کوششونه خپل کړي دي. شکر بالکل موږ د خپل پلار وصیت ومنو چې څنګه هغه ویلي دي او خدای شته مو مقصې کړي دي په مقصې کار چې څنګه فی سبیل الله دا زما پلار مقصود باچا علیم شاه باچا دا ټول هغې بخلي دي. نو ډېر 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 زه د الله پاک ډېر شکر ګزار یم ډېر شکر ګزار یم چې زما د پلار ارمان موږ په خپله سرته ورسوو او شکر دا به ښه خشته تېرېږي انشاءالله د ورورولۍ او امن و بایچارې سره بالکل. د باچا صاحب د خو زه ډېر زیات شکر ګزار یم دا روغه چې کوم وشوه نو دعاګانې بېشکه د علاقې د خلکو وې د جرګې د مشرانو د منډو د ترړو وې خو یعنې کنه چې الله تعالی نه سړی په خپله ډېر په طریقه غوښتنه وکړي نو الله تعالی رحم سره سم نه دی د دې دا روغه چې کومه ده او کومه په کومه طریقه باندې شوې نو زما په خیال په دې تېر شوي وخت کې به داسې نه شوي او نه به په روان وخت کې داسې څوک مور بچی راوړي چې دا ووایي خپلو کشرانو ته چې د دې ډز نه د ټوپک نه او د دې نه چې کوم دی نو امن کې شی د دې نه ځان وساتئ. یعنې د باچا صاحب د والد صاحب چې کوم هغه یو ډېره غټه قرباني وکړه او د دې ملګرو هم ډېر اعلان کې دا هغې کېږي چې د فریقیانو نه فریق خوشحاله وي یعنې د دشمنۍ د صادر د پولیس کې د وړو ځان له یو طریقه ده چې هغه طریقه دي اپنا وکړه نو د باچا صاحب په اړه باندې الله تعالی د رحم اوبت وکړي او دا یو وی چې بای دا سړي زما رونه دي او بقایا مخکې مزید تلل نه غواړم او دا کار د په خیر باندې خلاص شي نو تاسو غوندې زموږ د ملګرو غوندې خلک راپاڅېدل او دا کار په طریقه باندې خلاص شو. یعنې چې نن دارې په جومات کې تاسو ولیده چې د دې یو بل سره ډېر په طریقه باندې لاس میلاولو شو او د دې قرآن پاک حل په یو بل سره اوچت شو د فریقین روغه وشوه دا ډېره لویه خبره ده جي. د خو غوښو چې ښه شور وایي که نه د مشرانو متل دا د حلال اولاد اصله ده چې کله اولاد حلالي او په حلاله لوی شي نو دی د پلار هغه خبرې پالو کوي دی د پلار په نقش و قدم باندې ځي
نو د دې چې دا کومه خبره ده د دې کمال نه دی، دا د دې د والد صاحب او د مور والدې د کفالت هغه صله ده چې نن دې ته میلاویږي. او دا زه آینده څومره خلک چې دي زما غږ اوري نو دا زه هغوی ته وایم چې دا کم ډز غږ دشمنی جوړېږي نو دا د مور د غېږې نه یو داسې یو مدرسه داسې یو غږ اوچتېږي چې د هغې نه اوړوکې په کومه طریقه روان شه هغه لار به اپناوي. نو میندو له والدینو له دا پکار دی چې خپل اولاد د دشمنو نه د تربګنو نه لرې وساتي او پرچار ورته وکړي چې ګوره دا جهنم دی. الحمدلله جي باچا صاحب چې څه وکړه دا به ډېر کم خلک جي او پکار دی چې خلک داسې وکړي لکه باچا صاحب چې کړي دي. په آینده وخت کې به جي مثال کې ورکو انشاءالله.